بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. هذه آيات ترجمة داسدة. الله تعالى في سورة الأعراف کی فرمائی ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها، او الله تعالی د پاره دی ټول نمونه خا پس هغه را بلی پاغي سره وذروا الذين يلحدون في اسمائه، او پریک دی غولره چې کوګواله رو باسي داغه په نمونو کې سجزون ما كانوا يعملون، دوی به بدله بیا مومي د خپل کړو. مسلم شریف حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د الله تعالی یو کم سلمونه دي څوک چې دا یاد کړي هغه به جنت ته داخل شي. دا یو کم سلمونه ترمذی او حاکم په تفصیل سره ښودلی دي. د الله تعالی دا یو کم سلمونه چې څوک ولولي او د کوم مقصد د پاره چې دعا وکړي نو قبول بشي. د الله تعالی وعده ده. الله تعالی په قرآن کې فرمایي ادعوني استجب لكم، یعنی تاسو مال ربلی زبستاسو دعا قبلهم د حاجتونو او مشکلاتو د پاره. دا دعا نه لوی بل سیز تدبیر داسې نشته چې د څه ضرر ویره پکې نه وي او نفع یقیني وي. د خپل حاجتونو د پاره د الله پاک په دعا کولو کې څه نقصان خوړو احتمال نشته او یو نفع نقد ده چې دعا یو عبادت دی. د دې ثواب د په عمل نامه کې لیکلی شي. په حدیث شریف کې دی الدعاء مخ العبادت، یعنی دعا کول د عبادت مغز دی او د کوم مقصد د پاره چې دعا کړې ده اکثر خو هغه مقصد بعینه پوره شي او کله داسې مو شي چې کوم سیز د خپل مقصد جوړ کړو هغه د په حق کې فایدمن نو الله تعالی په خپل فضل سره د دعا بل طرف ته وګرځوي کوم چې د لپاره فایدمن وي. او په حمد و ثنا سره د الله تعالی ذکر کول د ایمان غذا ده. په نتیجه کې د انسان رغبت او محبت د الله پاک سره تړل کېږي او د دنیا تکلیفونه که ورته هم راشي نو ډېر سپک او آسان شي. په دې وجه د بخاري شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف او نسائی په صحیح احادیثو کې راغلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د سغم یا بی آرام یا سمحجم یا مخدس سیز راشي هغه له پکار دي چې دا کلمې ولولي ټول مشکلات به آسان شي. هغه کلمې دا دي لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا هو رب العرش الكريم، لا اله الا هو رب السماوات والارض ورب العرش الكريم. نو دا دعا د ټولو حاجتونو مشکلاتو د پاره چې کوم دی به مثل ده. خلاصه دا چې د الله پاک په نومونو سره ګوره الله پاک چې کوم ګوره دی حمد و ثنا او د مشکلات او حاجاتو د پاره ګوره الله تعالی لره بلل پکار دی او د مخلوق لره نه. چې ان شاء الله مونږ تاسو د الله په نومونو سره الله پاک را بلو او دا غنه سره خپل حاجات غواړو ان شاء الله.